السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا مسیح ګل بخاری مخاطب یم. زه په دې موقع باندې جامع صدیقیه للبنات د ادارې ته راغلی یم چې دا د دې علاقې د بچیانو او بچو لپاره یو لوی علمي مرکز جوړیږي او دا نو مرلې پلاټ دی او دا مولانا سعید الله سعید صاحب او ثناء الله سعید صاحب تقریبا دا په 2 کروڑ او 7 لک روپۍ باندې اغستی دی او تقریبا په دې کې 50 لک روپۍ ادا شوي دي، نور بقایه ده. دا دیني څومره ادارې چې دي او په دې معاشره کې څومره دا علما دي او عالمان دي، دیني خلک دي، دا ټول د دیني ادارو نه فارغ شوي دي او دا دیني ادارې د عوامو په تعاون باندې جوړیږي. خلک په دې کې چانده ورکوي. د چا والد سی وفات شوی هغې لپاره صدقه جاري کوي، کله په خپله خلک د خپل ځان د صدقه جاري لپاره کار کوي او د ځینې خلکو دا دیني شوق چې دا دیني ادارې آباد شي. زموږ د اسلامي جمهور پاکستان کې دا ټول دیني ادارې د عوامو په چنده باندې د عوامو په تعاون باندې چلیږي. نو زه نن د مولانا ثناء الله سعید صاحب خواته راغلی یم دې دپاره چې په دې پلاټ کې ودرېږم او د ټول پېښور ښار او د ټول پاکستان په خلکو باندې غږ وکړم چې دې مولانا ډېر لوی عزم او اراده کړې ده او دا د کورونو نه سودا یې کړې ده او دا یې په دې بنیاد کړې چې دې علاقې بچیانو او بچو ته علم او رڼا ورکړي. زما د ټول اهل خیر او حضراتو په خدمت کې دا درخواست دی د دې مولانا محترم سره په دې اداره کې تعاون هم وکړي، د خپل آخرت د صدقه جاري لپاره کار هم وکړي او د دوی پشتیبان جوړ شي او ځینې خلک په خپلې پیسې ورکولی شي او ځینې خلک دوستانو ته ویلی شي، مرګرو ته ویلی شي، بهر ملک تعلق وي او زما دا امید دی چې انشاءالله کوم خلکو به دې کې تعاون او مدد وکړلو د آخرت ګټه به مې او دې علاقې لپاره د علم یو لوی رڼا به او زه دا هم تسلي ورکوم چې انشاءالله دا پیسې به هم په دې اداره باندې به لګي ښه امانت او دیانت سره، ځکه ټول مشران ما سره ولاړ دي، علما ولاړ دي او د دوی په ډاډ باندې دا خبره کوم چې انشاءالله د قرآن او د حدیث ته اشاعت دپاره دا اداره به کار کوي، دوی امت ته به خیر ورکوي. دا اداره چې دا خو په پېښور ښار کې واقع ده او جامع صدیقه للبنات د صافي آباد چې دی د نوي سری پل ورته ویل هدیل سره دا ده او په دې کې چې کم خلک مخیر حضرات کار کول غواړي د یو مرلې هم چې دوی قیمت مقرر کړی، د کمرې دغه مقرر کړی، دا به تاسو ته په سکرین باندې راشي او د بینک اکاونټ به انشاءالله تاسو ته راشي، د ټول ترتیبات معلومات به انشاءالله تاسو ته راشي به او په دغه ترتیب باندې تاسو انشاءالله دوی سره تعاون او مدد هم کولی شئ او په خپله ویزټ هم کولی شئ، راشئ په خپله ګورئ او حق چاله پیسې ورکړئ چې د چا را پلاټ دی. دا به تقریبا 3 منزله بلډینګ به جوړیږي، بیا چې پیسې ډېرې دي نور هم سیوا کېږي به، ځکه په ښار کې د آبادۍ پورته ځي بیا او په دې کې به انشاءالله په سونو بچیان او بچي سبق به وایي او دې علاقو ټولو جنکو لپاره به انشاءالله د خیر او د تعلیم لویه ذریعه به انشاءالله. حضرت میسج څه ورکوئ عوام دپاره؟ زما پیغام هم دا دی چې د ډېرو خلکو سره ډېر شی پیسې وي، داسې هم کله په کویدونو کې وګورو، په ودونو کې وګوره، په آتشبازو باندې لکونو روپۍ خلک الوځئ او چې کله موږ د دیني ادارې لپاره غږ کوو نو شیطان انسان ته ورغورځوي چې یاره پیسې نشته او غریب به شي. دویم چې کومې پیسې تاسو په کویدنو کې، په جنجونو کې، په آتشبازو کې او په چکرو باندې په مختلفو تبذیر او اسراف باندې خرج کوئ، زما درخواست داره به حیثیت یو عالم یو مدرس دویم چې دغه ټولې پیسې دې ادارې ته ورکوئ، انشاءالله دا به ستاسو د دنیا د کاروبار د برکت ذریعه به وي او د آخرت د خیر ذریعه به انشاءالله وي. او دا معلوماتو په دې پیج باندې به انشاءالله راځي به او د څومره د ټیک ټاکو خلک دی، د میډیا خلک دی او هغه د نورو فلاحي کارونو کې او د غریبو خلکو سره تعاون کوي، د هغوی ته هم درخواست دار چې تکنه شئ او د دې عالم پشتیبان جوړ شئ او دې ادارې دپاره په عوامو باندې غږ وکړئ او اپیل وکړئ. دپاره د قرآن او د حدیث تعلیم دپاره دې مرګرو دا ډېر لوی بوج په سر کړی. الله پاکه ټولې خزانې تا سره دي، دې مرګرو مستیال شه، الله پاک دې مرګرو مدد وکړه، وسایل مولا ورکړه او همت او حوصله مولا ورکړه او په دې لار کې ول استقامت الله پاک ور نصیب کړه او څومره خلکو چې وسه پوری مدد کړی دی الله پاک د هغو د صدقه قبول کړي. دا د میډیا چې څومره ملګري راغله او دې کار خیر کې دوی مدد کوي، الله دوی له خوشحالۍ او خیر ور نصیب کړي، د ټولو مشرانو د علماو الله پاک خیر ور نصیب کړي، الله پاک د اداره کامیاب کړي.